حج دا یو فرضي رکن دی د اسلام په پنځو ارکانو کې. څوک چې د فرضیت نه انکار کوي نو دا انسان بیا کافر دی. او پچا چې حج فرض شي او بغیر د شرعي عذر نه حج ونه کړي نو داسې کس فاسق او فاجر او ګناهګار دی. او حدیث مبارکو کې د داسې کس د پاره ډېر سخت وعید ذکر دی. ترمذی شریف او مشکات شریف حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي من ملک زادا وراحلة تبلغ الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وذلك ان الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د لارې د توخې او د سورلۍ مالک شي یعنی د حج کولو طاقت پیدا شو او د حج نه کې نو هیڅ پروا نشته چې د يهودي مړيږي او یا نصراني، یعنی د بغیر حج نه مړ کېدل یا په يهودیت او نصرانیت باندې مړ کېدل یو شانتي دي. دا ځکه چې الله تعالی فرمایي او د الله د پاره په هغه خلکو باندې د بیت الله حج فرض دی څوک چې دې ته د ورتلو طاقت لري. نو کوم کس چې د حج کولو طاقت لري او د بغیر د شرعي عذر نه حج نه کوي نو داسې کس د پاره په دې حدیث کې ډېر سخت وعید بیان شوی دی. که داسې کس وفات شي نو دا يهودي یا عیسائی مړيږي، د يهودي یا عیسائی مړ شو چې حج په فرض دی او حج ونه کوي. د دې حدیث تشریح کې محدثین فرمایي که دا کس حج نه کوي او د حج د فرضیت نه هم منکري نو دا کس به یقینا کافر دی او د مرګ به د يهوديانو عیسایانو په شان. او که دا کس د حج د فرضیت نه منکر نه وي یعنی حج د فرضیت انکار نه کوي، حج فرض غني خو بغیر عذر حج نه کوي نو اوس د حدیث مطلب دا دی لکه څنګه چې يهوديان او عیسایان د سخت ګناه په حالت کې مړ کیږي نو دغه شان به د حج نه کوونکي هم د سخت ګناه په حالت کې بیا مري، سخت ګناه په حالت کې به مري. او بعض علماء لیکلي چې نبی علیہ السلام د تهدید په تور د حکم فرمایلی دی. نو بهرحال د حج فرض کېدو نه پس بغیر عذر حج نه کول دا ګناه کبیره ده او سخت جرم دی. او مشهور تابعی سعید بن جبیر رحمت الله علیه فرمایي لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم اصلي عليه. وای که زما داس یو گاونډي وفات شي چې د حج کولو طاقت خو د حج نه وی کړي نو زه په د باندې جنازې مزو نه کوم، زه په باندې جنازې مزو نه کوم. او داسې کول د نور تابعین نو هم نقل له ابراهیم نخعی رحم الله، مجاهد رحم الله، امام طاووس رحمت الله. نو بعض داسې بدبخت خلک هم شته چې حج ور باندې فرض دي، مال او دولت ور سره هم زیات وي، امریکا او نور ملکونو ته سفرونه هم کوي خو حج ته نه ځي. نو داسې به چې د خپلو بدو اعمالو او د دنیا د محبت په وجه الله تعالی دوی ته دا توفیق نه ورکوي، د ګناهونو په وجه او د بدو اعمالو په وجه توفیق ورنه الله واخلي، الله ورته بس توفیق نه ورکړي. یعنې په دنیا کې عام طور باندې قانون دا دی چې چا سره محبت وي نو هغه میلمه کوي، دشمن څوک نه میلمه کوي. نو اوس چې چا په زړه کې د الله سره محبت نه وي، دغه احکامات نه مني نو هغه به الله تعالی خپل کور ته څنګه راوبلي بیا او څنګه به هغه ته د حج توفیق ورکوي. البته چې چا په زړه کې رښتینی طلب او عشق وي او د شریعت په احکاماتو باندې عمل کوي نو بیا الله تعالی ته د سخت لارې اساني. که خالص د مال او دولت د ډیروالي په وجه څوک حج ته تللی شوی نو بیا به د دنیا ټول مالدارانو حج کړی وي. حالانکه اوس هم داسې مالدار خلک شته چې دی هره ورځ غواړي عمرې تلل غواړي نو هره ورځ تللی شي، روزانه عمره کولی شي، په خپل ذاتي جهاز کې هم تللی شي، داسې شته. خو باوجود بیا هم دی په ټول عمر کې یو حج یو عمره هم نه کړي او نه ورته دې توفیق ملوي. د الله دا کور په خپلو سترګو باندې په ژوند کې یو نظر هم ونه وي، ځکه طلب پکې نشته، الله سره مینه محبت یې په زړه کې نشته چې د الله دا کور زه ووینم، د دې اهمیت یې په زړه کې نه، د کروڑونو مالکان خو نشي تللی. او د چا په زړه کې چې د الله محبت او د شریعت احکاماتو پابندي وي نو الله تعالی هغه ته د حج وسایل بیا په خپله برابروي. نو رښتینی عاشق د مال د کموالي او د ډېر عذرونو باوجود بیا هم د تلو کوشش کوي، هغه یخنۍ ګرمۍ بیمارۍ د هېڅ پروا نه لري.